غواړي مړه په 24 غنټې کې یو 20 منټه یو نیمه غنټه یره جی اوسګار نه منوخه الکه دلته په جمعات کې مولانا صاحب د الله کتاب بیانوي یره خبر د اوسګار نیم نو ما یو ملګری له دعوت ورک مې قرآن بیانیږي راځه کنه ویجی د اوسګار نیمه نو مې دعا ته حکم چې الله یو ته اوسګار کی ویجی پوی نشوما مې اوسګار یو څو کسان دي یو هغه سړی اوسګار دی چې طبیعت یې ګډ وډو لاس خوږیږي خپې خوږیږي په زړه باندې دورې راځي او هلته هسپتال تللو چیکې پې ورته وکړه ویلې که تا ته خو داسې مرضونه لګېدلي دا ټول عمري مرضونه دي ښه او لومبې 2-3 میاشتې په هسپتال کې داخل کې شوکت خانم کې اوس چې هلته شوکت خانم کې داخل شو اوسګار شو اوسګار شو دنیا د کارونو نه اوس اوسګار شو کنه یو اوسګار هغه دی چې شوکت خانم کې داخل شو الله دې تمام مسلمانانو ته عافیت نصیب کړي دویم اوسګار هغه دی د کور کې ناستو څه غلطي د دنه یا د زوی نه شوې وه او دې کې پولیس راله سړی یې اریسټ که سړی یې ګرفتار که او بیا عدالت کې ورباندې سزا ووروله چې دی به 19 کاله با مشقت قیدي ښه اوس په تورو تمبو وردن نشو جیل ته لاړو اوس اوسګار شو که اوسګار نه شو اوس د پټي کار کولی شي اوس دی خوا دکانداري نور مصروفیت کولی شي او مې دریم اوسګار هغه دی چې ملک الموت راغی د ده نه روح واغسته روح یې ترې نه یوړه د ده دا ډیډ باډي دا قبر کې دفن کړې شوه او د دنیا د کار نه او د روزګار نه دی څه شو اوسګار شو هلکه نو مې دعا ته وکړم چې خدای دې ورته اوسګار کړي وایي دا دوا خو راته مه کوه نو مې ته چې زه اوسګار نه یم نن زمونږ د مسلمانانو رویه د قرآن صحیح اوسګار نه مه کوه خدای به دې اوسګار کړي ګورې خو بیا به هم قرآن ته کښېننئ الله به دې اوسګار کړي خو بیا به هم ګورې قرآن ته کښېننئ ای محترمو مسلمانانو راځئ چې ځان راویښ کړو چې د الله سره روغ وکړو چې د الله سره د دوستۍ لاس ورکړو چې الله تبارک وتعالی سره دوستی مضبوطه کو نو زمونږ او ستاسو دنیا آخرت زمونږ نه به خیر خورېږي هم به مو دنیا ښیي هم به مو آخرت ښیي نو اے محترمو مسلمانانو ما یو آیت کریمه لوستې وه پای کې الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه قرآن زمونږ یو جون غواړي ښه دلته ماشومانو قرآن په تجوید او ناظرې سره ختم که الفاظ به صحیح کړي ځکه چې قرآن خو هغه قرآن دی چې الفاظ یې صحیح او الحمدلله دا استادان محنت کوي ماشومانو باندې حروف ور زده کوي دا حرف به د کوم ځای نه ادا کې کوم ځای به قلقله کې کوم ځای به غنه کې او کوم ځای کې به د شپیلي اواز ورکې او دارنګې کوم ځای کې به چې کوم دی نو دا نرم وی کوم ځای کې به دا سخ وی دا د علماء کرام او قرا حضرات محنت کوي او چې قرآن په دغه طریقې سره زده شي تی وی ماشومان مدو پیجني قلقلو پیجني دارنګې حروف حلقي وپیژني ډک به کوم ځای کې ویما نو هغه قرآن کریم کې نور حسن او خوند پیدا شي نو اے محترم مسلمانانو بیا سړی دا په مانو سره زده کوي چې زما الله زمانه څه غواړي دا قرآن کریم موږ له تقاضاګانې پیش کوي ښه یو غټه تقاضا پکې دا ده الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه اے ایمان والو په دین اسلام کی پورا داخل شئ د دې جملې دوه مطلب دي یو مطلب دا دی تاسو ټول په ټوله دین اسلام کې داخل شئ خپل غون ځان خپل غون باډي په دین اسلام کې داخل کا دانا چې لاسونه دې په دین اسلام کې داخل دي او خېټه دې د دین اسلام نه بهر ده خپې په اسلام کې داخلي دي سترګې د دین اسلام نه بهر سترګې د دین اسلام کې داخلي دي غوږونه د بهر نه ټول په ټول دین اسلام کې داخل شي خپل غم دم د دین اسلام مطابق نو خادي دم د دین اسلام مطابق نو دفتری زندگی دم د دین اسلام مطابق نو معاملات دم د دین اسلام مطابق
یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. او دوی محترم دوی مطلب دا دی په پوره دین اسلام کې داخل شه. دا نه چې څه خبرې منی یو څه نه منی. یو ځای کې مولوی صاحب تقریر کو، په تقریر کې لګیا دی چې ډېر داسې خلک شته د خویندو یې ورسره ګیري دي. څه ورسره ګیر دي؟ د خویندو یې. نو یو تن دی د هغه د ښځې عیسه هغه ډېره وه، سخرې مړو سم خوشحاله شو ورته چې بی مولوي صاحب دا مولوي صاحب دی چې دا مسله یې وکړه. څومره مسلې ته خوشحاله شو؟ مسله یې اوس ومنله که نه؟ ولې هلته د ښځې برخې ده، هلته د اوښو سره کېږي. دی وی یاره منه دا مسله پې ډېره خوږه ولګېده. بیا داسې وخت راغی ای محترمو د دغه کاکا خپل پلار مړ شوی و، بیا د پلار ډېر جایداد ده ته پاتې شوی و. نو ده سره هم د خویندو ییسه کېده که نه. نو مولوي صاحب بیا دا مسله بیانوله، ګوره د خور ییسې به ورکوې. مړه وي دا څه پاګل دی سړیه. په پاکستان په قانون کې خو پخوا د خویندو ییسه نه وه که نه. وایي زمونږ د ملک قانون کې نشته، نو دا پکې د کومې غاړې مولا لګیا دی. نه جی نه چې کوم ځای د ښه ده نو هلته د شپه د داسې مه کوه، پوره دین اسلام کې داخل شه. هر یو حکم د دین اسلام ومنه چې دین اسلام تا ته کوم حکم درکوي، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. مسله تراله شریعت داسې وي ټیک د جی بس دی کې به بیا چوچرا نه کې ښه. دغې ته ویل کېږي اسلام. د اسلام معنی د انقیاد منل او بغیر د شرط نه، بلا مشروط تابعداري د شریعت، دی ته ویل کېږي اسلام. اے محترمو موږ نن هغه خبرې منو چې په طبیعت مو ښې لګي، چې لږ مو د طبیعت خلاف، لږ مو د مزاج خلاف، لږه را کره خادي راله او زنانه ویه چې په دې خادې کې به ډګ لګوې. دغلته بیا دین اسلام مونږ منو په خادې کې. بیا راته د علماء کرام هم ستړي شي، دلته د قرآن درسونو کې هم بیان کېږي. تبلیغ عالم راته وي د پیغمبر طریقو کې کامیابي ده. دی وایي ټیک ده، خو ښځې مې راته وي چې ډګ به کور کې لګومه. نو دغلته مونږ د الله منو، د الله د رسول منو، که بیا د ښځې منو؟ تاسو کې به داسې خلک نه ده لکه دینداره علاقه را، خو بعضې علاقو کې زمونږ د علاقو طرف ته یو سړی و، د هغه د زوی واده راغی. نو مونږ یو څو ملګري په جرګه ورلو. مونږ ورته وی ګوره تا باندې دا خوشحالي الله راوستی، دا بچی الله درکړی، دا بچی د ته الله لوی که، دا رشته الله پاک تا دپاره دې انتظام وکړه. نو اوس ګورې د خادې په موقع کې ګورې چې الله ناراضه نه کړو. سړی ډېر دینداره سړی و، ښکلې ښکلې ږیرې هم وه، برید به یې هم واړه کول، تسبیح به هم ورسره وي، ګیټې به هم ښکاره وي، مسواک به هم ورسره و، ډېر په شریعت برابر و. حجونه هم کړي وو، عمرې هم کړې وې، څلور میاشتې هم لګېدلې. نو خبرې پې ډېرې خوږې ولګېدې ځکه دینداره سړی و. خو چې کله دا مشران وایي په کور کې تعلیم نه وي، په کور کې ماحول نه، نو بیا کار خراب وي که نه. نو خپل کور کې ماحول برابرول پکار محترمو. د دې جومات نه خپلو کورونو ته یو وړوکې غونته تار بوځې کور کې دونه غونته لوسپیکر لګوي چې زنانه قرآن ته راجمع کېږي. کله کله په کور کې د فضایلو تعلیم، د حدیثو حلقه، او په کور کې څوک تعلیم ولایي چې حدیث ورته بیانوي، چې په کور کې ماحول برابر وي نو بیا کار کېږي. هغه سړي باندې خبرې ډېرې ښې ولګېدې، تاسو ډېر ښه وایې. کور ته لاړو، ښځې ورته وایي څوک وایي مولوي صاحب دی و، څه ملګري راغلي وه، وی چې په تاسو باندې دا خادي راغلې ده او په دې کې الله خفه نه کړي. او دا ښځې ورته وایي چپ کړنجو رکې. ښځې پې دونه زوردار اواز کې دا زما ړومبنی زوی دی او دا زما ړومبی خادي ده او زه په دې کې ارمانونه ریجومه، په دې کې به زه شاټولې وخمه. ښځې چې هغه سړي ته څه ووي که نه، توبه خدایه توبه. سړی چې بار راووته سر یې کته کړی، او وختي چې مونږ سره څنګه خبرې کولې که نه، خو په نرتوب بلکل یو کړنج نه کوي. مونږ ورته وایي جي صاحب ولې پریشان یې؟ داسې سر یې کته کړي، یاره جي دا پلانکي خان دي دا مور نه ده که نه؟ مې بلکل ده که نه. نو بیا څه کیسه وشوه؟ اے محترمو مسلمانانو، یو میاشت تېره شوه، مونږ وی دغه سړي د واده مبارکۍ ته به تله غواړي. نو لار کې را سره میلاو شو، مونږ ورته وی چې هغه واده وشو مبارک شه او بیا دې مبارک شه.
شریعت خو دې پکې غار غار کړی و د الله دین پسې خو دې لوړې راغستې وې ډګونه ګډاګانې سندرې او شاټولې او کیسو ستا په کور کې شوي وه الله دې م خفه که دین دې م خفه که رسول دې م خفه که قرآن دې م خفه که ولې تا ته به الله خوشحالي درکړي څه هغه راته وایي مولوي صاحب ته څه خبرې واده چې مو وکړه یو 2 هفتې بعد داسې کیسه وشوه هغه نوې نګور مو نه وه وی غره ولګېده زما د لوڼو نه د بیبي نه کالي یې پټ که او بیا زما ښځې سره جنګ جوړ کړو نو ښځه یې م راته وواله او ښې وواله او بیا وتښتېده او اوس د مور په کور کې م نشته او په تولو کالي یې د لوڼو زما وتښتول ما لکې ویم بیا دې مبارک شمې اوس ډېره مزه وکړه اوس یې مزه وکړه که ونه که ای ایماندار اوس یې مزه وکړه که ونه که چې تا ته ووي به دې خپل خادی کې شریعت ژوندی کا هغه وخت کې ستا دل و دماغ کار نه کوي او د ښځې به څه قدرت چې سړي ته وایي چې کښېنه نو کښېني به او چې پاسي نو پاسي به دا خو دې سړي ته الله رتبه او مقام ورکړی دی ای محترمو مسلمانانو دا نارینه به خپل زنانه پویه کوي چې به د شریعت نه خلاف څیزونه په غم خادو کې نه منمه ځکه الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه زما استاد محترم علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بردی آیت مانا کولا وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً اے ایمان والو پا دین اسلام کی پورا داخل شے اعتقادا عملا معاشرتا اخلاقا و سیاستا څه مطلب اے ایمان والو په دین اسلام کی پورا داخل شے عقیده د دین اسلام برابر کې عقیده ځکه چې عقیده د دین اسلام برابر نه وه ستا اس یو عمل قابل قبول نه دی هلکه نستا تبلیغ قابل قبول نستا جهاد قابل قبول شیخ کابل گرامی رحمت الله علیه یو ځای کې قصه کوله وایي مونږ د روس خلاف په بارډر باندې وو وی ما سره یو ملګری او ډېر ښه نشانه باز و وی په دې کې یو ګولی راله او د هغه په دې سینه کې ولګېده زنکدنې شروع شه اوس محترمو میدان جهاد او بیا شهادت دا خو ډېر لوی مقام دی د شهید ډېر لوی مقام دی د شهید نه چې کله دا ساه وځي که نه محترمو دغه وخت کې ورته الله د جنت کې دغه مقام را مخې ته کي ادی وایي چې زه ورته نورم زر ورسم بیا د میدان جهاد یو سبا یو بیګا خیر من الدنیا وما فیها شیخ کابل گرامی رحمت الله علیه وایي چې څنګه د ځن کدن سٹارټ کیږي دغه وخت کې د چغې کې یا علی مدد یا علی مدد کمې چغې والی یا علی مدد مونږ ته خو دین وایي یا محمد مدد بم نه وایې یا رسول الله مدد بم نه وایې یا نبی مدد بم نه وایې که مدد وایې صرف او صرف یا الله مدد صرف او صرف سب وایو صرف اور صرف یا اللہ مدد سنگا صرف اور صرف یا اللہ مدد دا اللہ نا علاوہ بل چاہتا برا مدد شچغی نوایو ذکر اللہ فرمائی دا اللہ نا علاوہ بل چاہتا را مدد شچغی موخا کچرتا دا اللہ نا علاوہ بل چاہتا دی چغوالا فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ کلا اللہ فرمائی لہو دعوت الحق د الله بلنه حق بلنه دا کم کسان چې د الله نه علاوه بل څوک را مدد کوي هغې ورته نه را رسیدي شي نه وله قبولوالی کولی شي مثال داسې دی لکه سړی د اوبو په غاړه ناست دی او چغې وایي ای اوبو راشې ای اوبو راشې آ پانی دا اوبه را رسیدي شي دارنګې د الله نه علاوه دا مړي د اولیاء بزرګان دا نشي را مدد کېدی وما دعاء الکافرین الا فی ضلال الله دا کافر دی نو کله الله فرمائی چې څوک د الله نه علاوه بل څوک را مدد کوي ومن اضل ممن يدعو من دون الله دا غنه په کائنات کې بل غټ گمراه نشتا چې بل چاته را مدد چغي وایي اے محترم شیخ رحمت الله علیه وایي په سینې ګولې ولګېده په خولې د یا علی مدد ناروا وی مال ډېره جړه راله ډېر افسوس راغی چې جهاد موک شهادتم ورته ملو شو باوجود د دینه د ځای جهنم دی خبره مو خیال ته رانله
عقیده د توحید نه ده یاره، عقیده غلطه ده. او په هغه محاذ کې مې د پنځپیر باباجي ته ډېرې دواګانې شروع کړې یاره. په هغه محاذ کې مې د پنځپیر شیخ صاحب ته ډېرې دواګانې شروع کړې چې خلکو در باندې ډېرې بدنامې ولګولې، خلکو در باندې ډېر الزامونه ولګوله، خلکو ستا د قتل منصوبې جوړې کړې، ډوډۍ کې دله زخر درکه، بچي یې دله مړه که، کورونه یې دله مسماروله. ای محترمو مسلمانانو جیلونو ته لاړلو. نو ما وی چې یا الله شیخ القرآن ته درجی بلند کې په قبر باندې اربها کې ربها رحمتونه ولېږي. هغه عقیده خلکو ته بیان کړې ده، هغه مسلې خلکو ته بیان کړې ده چې هغه عقیده سړی اپنو کې نو جنت ته پتلو والا جوړېږي. ښه چې هغه عقیده د توحید ده. نو ادخلوا فی السلم کافه اعتقادا، عقیده د قرآن او سنت برابر، نو عملا عمل د سنت برابر. ګوره پیغمبر طریقه څه ده، سنت څه دي. په دې محرم الحرام کې هم سنت طریقې راغلي که نه دي راغلي محترمو؟ بعضې خلک په دې محرم کې په نهم محرم باندې د مړو شپې کوي. تاسو علاقو کې به نه کوي که نه؟ شربتونه پکې ویشي او دارنګې په روجو کې ترشې واچي د مړو شپې کړې ده جي. دا خو د شریعت خلاف وو. څوک پکې د حسین په نوم باندې نظرونه ورکوي. اے محترمو مسلمانانو دا طریقه خو په دین اسلام کې نه وه. په محرم الحرام کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینه منورې ته هجرت وکړه، یهودیانو به روژه نیوله د یوم عاشورا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دینه تپوس کوي تاسو دا روژه ولې نیسئ؟ نو یهود ورته وایي په دې یوم عاشور باندې مونږ روژه ځکه نیسو که نه چې زمونږ موسی علیہ السلام او زمونږ مشرانو ته د فرعون نه نجات په دې ورځ باندې میلو شوی وه. فرعون په دې ورځ غرق شوی وه، په نهم محرم فرعون غرق شوی، نو مونږ روژه نیسو. نبی علیہ السلام وی مونږ زیات لایق یو د دې خبرې، مونږ موسی ته زیات نږدې یو، مونږ به روژه نیسو. مرګرو ته وی روژه نیسئ. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي د رمضان المبارک د روژو نه رستو افضل الصیام بعد رمضان صوم یوم عاشورا. د عاشورې روژه د رمضان نه رستو غوره روژه ده. او بیا نبی علیہ السلام فرمایلی وه زما امید دی د خپل ربه چا چې د عاشورې روژه ونیوله، زما امید دی الله به ولا په دې د تیر شوي کال ګناهونه معاف کوي. او بیا نبی علیہ السلام وفرمایل که زه آینده کال ژوندې پاتې شومه یهودیان یوه روژه نیسي زه به دوه نیسم. ښه مرګرو ته د دوو روژو وویله. دا سنت طریقه ده. بیا توحید و سنت سے محبت، اشاعت التوحید و سنت، چې مونږ په سنتو باندې هم ګورې کار بن یو. ښه هسې نه چې صرف ظاهري نوم زمونږ پاتې شو چې توحید او سنت منما، شرک او بدعت نه منما، بیا د سنتو تابعداري را کې نشته. اے محترمون و عملا دین اسلام کی پورا داخل شے، عملم د سنت برابر، دعاګانم د سنت برابر، خیراتونم د سنت برابر، اذانم د سنت برابر. هر یو کار کې تپوس کوي چې د دې کې سنت څه دي محترمو. او دریم نمبر اے محترمو مسلمانانو معاشرتن، معاشرتی زندگی، اخلاق د پیغمبر د اخلاقو پشان، دارنګي معاشرتی زندگی، د کور زندگی، ستا د بیبیانو باندې کم حق، د بیبیانو پتا کم حق، د اولاد کم حق، د والدینو کم حق، د گاونډیانو کم حق، دا حقوق هم زده کول پکار دي. او سیاستن زمونږ د پیغمبر علیہ السلام سیاسی زندگی څنګه وه؟ د نبی علیہ السلام هغه په مدینه منوره کې چې کله ریاست مدینه قائم شو، اے محترمو د نبی علیہ السلام ترتیبات سوه. نو خپل سیاست هم د نبی علیہ السلام د اصول مطابق. او اے محترمو د صحیح مسلم یو حدیث مې لوستی وه د دې ختمونو په مناسبت سره. نبی علیہ السلام فرمایي دا قرآن لولئ. ښه او قرآن لوستل دا دي که نه چې تلاوت یې کوو په معنی پوهېږو. ګورې په دې وجه بعضې مفسرین د ورتل القرآن ترتیلا اغي وی هر یو حرف د خپل د مخرج نه د ادا کولو سره د خپل صفت سره د تدبر نه لستو ته ترتیل وی چې تدبر وسره. نو اے محترم تدبر به وسره الله غیر راضی چې دلته د قرآن درس خو بکی کنه په ترجمه کې چټي ده. یو علاقې تلل مغوي ګرمي د مونږ چټي کړي وي
د ګرمۍ چوټیانې دي نو مې جمي کې پکې د جمي چوټیانې کوي او ګرمۍ کې د ګرمۍ چوټیانې دا یاد وساتې وی مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا اس کو چوٹی نہیں ملی جس نے سبق یاد کیا درسونو کې ګوري چوټي موټي نه ښه اے محترم مسلمانانو پیغمبر دا قرآن لولې دا به د قیامت پر خپل دوست شفاعت کوي چې قرآن سره دوستی وکړو اے محترم مسلمانانو تاسو نسو مطالبه یو مطالبه در نه دا سونه ملګری چې د دې علاقې یې تاسو په محلو کې چې کوم علما تاسو د الله کتاب کولو کې داسې کنه او اعوذ بالله بسم الله وی دینه تختې ما د الله ر کتاب نه متختې سمي وي محترمو ته چې دغل تسپلې په پوکېړل کې راولې یو ملمه مولا راغلی راته وی تخت ما دولې تختم بیا را واپس کیږي نو کوم که مسلمانان به د قرآن نه تختی 10 منټه 15 منټه به قرآن ته کینی ها جی په واده سره ښه کله ستاسو څه عذري په غرض بیا چوټي کوئ خو چې په کلي په علاقې روغ رمټ یې د قرآن نه تیښته مه کوئ د قرآن نه چې څوک تیښته کوي قرآن هغې ته سخت وعیدات ذکر کړي دي دوی محترمو په مونږ باندې د جومات حق دی جومات هغې آبادي چې جومات کې ښایسته ښکلې قاري او عالمي او پوهیږي په قرآن او سنت باندې تاسو ته الله ښکلي دینداره علما درکړي دي په مونږ باندې د دې منبر او محراب حق دی یو ځای کې مې د منبر او د محراب مې خیال ساتې یو کاکا او نو هغه بیا روزانه د منبر او محراب باندې به داسې صادر مادر ولي مولي صاحب چې خیال یې ساتئ نو یوازې دا خیال ساتل نه دي دا منبر او محراب په چا ښایستی داسې مسلمانان شته کال راشي کال تیر شي که نه خو د دې غریب د کوره د جومات د د جیب نه د د کوره د استاز ته هېڅ قسمه څه ریلیف او هېڅ قسمه څه تعاون د سره ونه شي دا ډېر بدبخته انسان دی محترمو د ده په نسلونو کې به الله عالم قاري حافظ نه پیدا کوي چا چې د دې علماو خدمت کړی د دې پیزاري سیده کړی د دې د ضروریاتو سوچ کړی اے محترم الله والا په نسل کې بچي عالمان حافظان قاریان پیدا کړي دي نو یو بر دې خبرې خیال ساتو خیال مو دی کنه د خولې نوړې به د امام سره نیمو اوس بادو به نه ګورې ښه چې جیب ته مو 100 روپۍ راغلې نو چې ډېر شومپړه کې چې نیمولې ورسره نه شي که نه نو مړی 1/10 کې خو تی استاز ته ورشه که نه دا 10 روپۍ تی استاز ته وباسه په 10,000 کې خو 1,000 روپۍ هم چې 500 تی استاز ته وباسه ځکه دا استاز یقینو کې ته د ورځې 1,000 روپۍ ګټلی شي زه درته وایم قسم بالله ستا دا مولوي صاحب د ورځې 3,000 روپۍ ګټلی شي دا ستا نه په طاقت کې سیوا دی ته مسافري کولی شي ستا بچي مسافري کولی شي ملیشیا او بل ځای کنیډا کې هغه لکونه روپۍ ګټي ولې دا مولا نشي ګټلی څه خو د خپل زندگی وقف کړی د الله دین دپاره چې زمانه چاته خیر ورسي نو ما او تا کې دونه لحاظ نشته ما او تا دونه بې ضمیره یو چې دې غریب خپل زندگی زما او ستا د امت مسلمه دپاره وقف کړی ده نو ما او تا به د سره په علمي سفر کې برابر یو دا به کم ملګري کوو نن نه بعد کوم ځای کې چې د خپلو علماو انتهایی خیال ساتئ او درې محترمو په د خپلو بچو کې علم ته حفظ ته بچي وقف کې خوښه مو ده او څلورمه خبره داسې پکې کله کله سیروزي ته چلې ته د څلور میاشتو لپاره ارادې هم کوئ خوښه مو ده الله دې مونږ او تاسو له د عمل کولو توفیق نصیب کړي زما 15 منټه